د امام بخاري خپل کلي ته چې راغی یو بادشاه ورته چاول امسو مسله خو د اسلامي دیني د خو هغه اوږده ده نو هغه ورته بانه جوړه کړه وي زما بچو ته به راځې او زما په دربار کې گورنر هاوس کې به ورته سبق ښیې امام بخاري ویله داسې نشم کولی وی ښه زما بچي به درځي او په خپل کور کې ورته ښایه خو نورو طالبانو سره یې ګډ مه کښېنوه وی دام نه کوم که نورو سره یو ځای کښېني ورته یې ښیم ګنې زه داسې نشم کوه دا نور طالبان به غریبانان دا به څه شي د دې به یو پوټی کمزورې به وي به چې اوهو د بادشاه د دوی جامې ته وګوره او د بادشاه د دوی ناستې ته وګوره مونږ ته وګوره زه ولې دا خپل زاړه طالبان دا غریبانان په ټینشن او پریشانۍ کې واچو نه کېږي وی زما د وطن نه وځه امام بخاري د بخارا نه راوسته د ده کور ما لیدلی زه بخارا ته تللی د تاشقند نه تقریبا 9 ګنټې مزل دی بخارا ته 9 ګنټې د موټر مزل لار کې سمرقند راځي هغې کې قبر دی سمرقند نه یو 22 کیلومیټر شمال طرف ته امام بخاري قبر دی زه قبر لم تلم قبر ته چې ودرېدم ډېر مې وجړل هغه ماډل قبر دی لاندې اصل قبر دی ور ښکته شوم د ده د ازمایښونه را مخکې شو چې خدای په دې سړي څومره ازمایښونه تېر شوي نو بادشاہ کور یې اوس هم شته اوس چې موجوده کم کور دی 600 سال پرانا زوړ کور دی او ځمکه خاوره هغه د جرنده پروت دی ما چاته وی مې دې کې څه دي وی دې کې د امام بخاري مدرسه وه اوس پکې مدرسه نشته جرنده پروت دی تعلیم پکې نشته داسې حال په ازبکستان باندې راغی دام په روس انقلاب راغی ازبکستان او دا علاقې یې ونیولې ټول مولیان یې مړه کړل او قرآن شریفونه او دیني کتابونه یې وسوځول دام د علماو کمزوري وه علماو محنت پرېښی و د دین او رنګ یې د کافرو اختیار کړی و رنګ د مخکې نه نو هغې په خپل څادر د پاسه ور واچوي وی وزه د ما د وطن نه بخارا د ده د پلار نیکه کلی وی وزه وی سلام علیکم راووت هجرت یې تاشقند ته سمرقند ته راغی هغې سره 22 کیلومیټر کې یو علاقه وه خرتنګ هلته یې رشته داران و هلته دیره شو درس حدیث یې شروع کړو خدای پاک خو یو لوی برکت ورکړی و په سوونو زرګونو طالبان به راتلل او حدیث پېته وي د سمرقند ګورنر ویرېده چې ما سره جنجال جوړ نشي نو هغه هم د ده خلاف میټینګ راوغوښته وی وزه د ما د وطن نه نو د شپې چې وده کېده د اختر شپه وه نو الله ته یې لاسونه پورته کړل او د الله نه یې سوال وکړو او څه وایي اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضني الیک غیر مفتون الله ستا ډېره پراخه ځمکه ده ډېره وسیعه ځمکه دی د الله خو په ما تنګه ده زما ځای پکې نشته الله ما ځان ته قبض کو د فتنې د مرګه مې وساته د مرګ سوال ممنوع دی حدیث کې لا يتمنين احدكم الموت ان كان محسنا لعله ان يزداد وان كان مسيئا لعله ان يستعتب د مرګ سوال به نه کې لیکن چې په دین څوک ویریږي د مرګ سوال کولی شي دی غریب په دین اسنه په ټینشن د اسلام او دین کې مبتلا نشم نو چې وده شو په خوب کې د خواله وبیده او وفات شو نو نږدې یو علاقه کې یو عالم هغه په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید ورسره ملګري دي دوستان نو حضرت څه کوئ وی د امام بخاري استقبال ته راغلی نو په اس ورسور شو او لار خرتنګ ته امام بخاري کلي ته ورته خو پته وه چې دلته ډېره دی نو هلته مې د جرات چغې مې واورېدلې ما وی څه چل دی وی لږ ساعت مخکې امام بخاري وفات شو داسې مولا دی چې د وفات په وخت کې د روح استقبال محمد مصطفی کوي صلی الله علیه وسلم دومره ازمایش قبر را به خوشبویت دی خلکو به خاورې تختولې د خوشبو دپاره شاګردانو به بیا خاورې اچولې او بیا پې لرګي د پاسه کېښودل په قبر او الله ته یې سوال وکړه دا خوشبو بنده کړه نو خوشبو بنده شوه زه چې قبر ته ودرېدم د ده د ازمایشونه مې را مخکې شو په قبر د پاسه شنه کپړه پرته ده او د ده نسب پې لیکلی شوی دی محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن المغیره ابن بردزبه الجوفی البخاری الیمانی او تاریخ پیدائش او تاریخ وفات پې لیکلی دی
دا شنه کپړه پرته ده او ګیر چاپېره ښکلی قالین پروت دی کرسۍ پرتې دي که څوک پې کښېني خو هر چاته د قبر لاندې د تلو اجازت نه موږ ته اجازت میلاو شوی نو ما ډېر وجړل ډېر او خبرې راله بلکل نه کېدې داسې مې وجود شو چې خبرې رانه نه کېدې د دغه هیبت مې په ځان را پرېوت نو بس بیا مې سوچ کو نو سند مې شروع کړ چې زمونږ دې بچي دا سند وی دا سند مې شروع کړ او امام بخاري ته مې ورساو او د هغه نه رسول الله مبارک ته انما الاعمال بالنیات دا لومبې او دا د احمد ابن اشکاب رستنې دا مې ووی علما ورونو ډېر خدمتونه کړي تاسو ټول چې څومره ملګري دلته ناست یې نو د علماو قدر به کوو ها د علماو عزت به کوو د علماو احترام به کوو او خپل بچي عالمان جوړ کوو او به انشاءالله العزیز خپل بچي عالمان جوړ کوو او د مدرسو سره تعاون وکړو مدد ورسره وکړو